اسی دې ګیره ته وګورئ که نه خلک د شیخ ادریس په نوم پېژني خدای وایي دا شیخ ابلیس چې دا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ما محترم مسلمانانو ورونو، د پنځ پیریانو یو کم عقل انسان چې په بلال نوم باندې یادیږي، اولنا صرف بلالو یو څو کلیپونه وکړل، د هغې نه بعد استاد محترم ترجمان علماء دیوبند سره مناظره وکړه، د هغې نه بعد مناظر اسلام شو او مفتی صاحب شو. هغه بلال صاحب یو کلیپ کړی دی، خبرې خو ډېرې کړي دي، خو د هغې خاص بنیادي خبرو په حوالې به لږ خبره کوم انشاءالله. زما دا اوسنی کلیپ هغه ملګري چې د اشاعت التوحید والسنه د پنځپیر د علماو سره تعلق ساتي او هغه پکې نیکان او سنجیده او بااخلاقه وي، تاسو خفه نشئ، دا د بلال د جواب په صورت کې دی. ستاسو ذهن کې دا را نشي چې دې سړي خو مخکې داسې کلیپ چرته نه دی کړي، اول ځل کوم خو د بلال د کلیپ د جواب په صورت کې چې ذهن کې مو دا را نشي که مثال تاسو باندې خبرې زما رستو کمې کوم بدې ولګېدي نو دا به وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، دا به د هغې مصداق. بلال په دې خپل کلیپ کې ویلي دي زینت المحدثین فخر ایشیا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ نعمانیہ، شیخ الحدیث جامعہ دار العلوم حقانیہ اکولا خټک. د هغوی په باره کې دی بلال ډېرې زیاتې اپلتې خبرې کړي. شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ د دکان افتتاح کی نه د هغې نه بعد وی بسم الله الرحمن الرحیم، بیا وی الحمدلله، او د الحمد نه بعد بیا هغه پټه کټ کوي. اول بسم الله وی، بیا الحمدلله وی، او بیا پټه کټ کوي. دی بلال د مولانا سردار علي صاحب د اصلاح الرسوم په نوم د یو کتاب عبارت راخیستې چې هغې کې صرف د پیتې تذکره ده، د بسم الله او د حمد تذکره پکې نه ده، نه د په هغې باندې هغوی رد کړي دي چې صرف پیته کټ کول د یو کاروبار د افتتاح دپاره دا طریقه د غیر مسلمو ده. عبارت هلته دا دی. بیا هلته هغوی ویلي دي چې مثال یو کار ابتداء یو کاروبار ابتداء څوک کوي د حمد او د الله جل شانه د صفت نه دي وکړي، نو ګور هغه ترغیب د دې ورکړی دی د نفسي پتې د پیتې د کټ کولو خبره یې کړې چې صرف پیته کټ کول دا غیر مسلمو طریقه ده. حمد بسم الله په دې باندې هغې رد نه دی کړی چې دا ټول مجموعه شي، او د نیکنامې او د نیکنیتۍ او د تفاول په نسبت باندې که یو سړي یو پیته کټ کړه، یو پټ یې کټ کړه او د هغې سره بسم الله الحمدلله ووایي، نو په هغې باندې تر اوسه پورې هیڅ چا په مسلمانانو کې د شرک او د کفر فتوا نه ده لګولې. که لګولې وي چې بسم الله الحمدلله او پیته کټ کول شرک کفر د غیر مسلم طریقه، زما چلنج او دا بلال قبلول. یو خدا دې د کتاب د حوالې جواب. بیا په هغې کې دا بلال وی چې شیخ ادریس نه دا شیخ ابلیس دی. ولی وی د غیر مسلمو مشابهت اختیار. مسله دا ده د غیر مسلمو په مشابهت اختیارولو که شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ نعوذ بالله ابلیس ګرځي، بیا زما هم یو څه ووره. د الله پاک په کتاب کې تحریف کول دا د یهودو طریقه. افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. الله رب العالمین د موسی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل یادی چې د الله په کتاب کې دی تحریف کوي. تحریف کار د یهودو. شیخ طیب په سورت فاتحه کې تحریف کړي الحمدلله رب العالمین یو، الرحمن دوا، الرحیم درې، مالک یوم الدین څلور، او رب العالمین پنځه، وی دین ثابت شو پنځ پیر. شیخ طیب تحریف کړی دی، یهود تحریف کوي. که دغه صغرا کبرا ته جنګې او نتیجه روباسي چې شیخ ادریس صاحب نعوذ بالله ابلیس شو، نه زه ویم چې شیخ طیب صاحب تازه نه ویم دا د بلال فتوا وی چې بیا شیخ طیب صاحب دا شیخ طیب نشو، دا یهودی شو، دا د یهودیانو بامبل شو.
ځکه يهوديان تحریف کوي او شیخ طیب تحریف کوي او نبی علیہ السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. شیخ طیب د يهودو مشابهت اختیار کو د دې وجه نه شیخ طیب يهودي شو. یو دویم شیخ طیب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې تحریف کوي. وای سبحان کې 15 حروف او بحمده کې 15 حروف. د بخاری شریف اخیرنی حدیث نه ثابتي پنځ پیر. د نبی علیہ السلام په حدیثو کې تحریف کول دا د گمراهانو خلکو کار دی او په دې مسله کې شیخ طیب گمراه دی او د تحریف په مسله کې مشابهت د يهوديانو سره کې شیخ طیب دی يهودي شو. یو خو دیواله شیخ طیب دی يهودي شو. دیم مسله شیخ طاهر صاحب وی سماع موتا شرک دی. دا د شیخ طاهر صاحب کتاب دی. شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنچپیری حیات و خدمات او میاں محمد الیاس صاحب د کتاب مصنف دی. شیخ طاهر صاحب وی سماع موتا شرک دی. سید الرحمن صاحب وی اوگے والا په صفحه نمبر 180 کی دا مجموعه برزخی غمی و خوشی کی زندگی زتا تخیم چې نتیجه خلک څنګه روباسي. دلته دی وی چې سماع موتا د صحابو په منځ کې اختلافي را روانه ده. دی وی چې صحابه په سماع موتا کې اختلاف کوي. یو جانب صحابه وی اوري بل جانب وی نوري. دی وی سماع موتا شرک دی. د دو نتیجه رااله سماع موتا شرک شو. صحابه نعوذ بالله مشرکان شو. د صحابو توهین او بی ادبی وکړه. صحابو ته نعوذ بالله کافر وي. صحابو ته مشرکان وي. یو کم سړی چې د صحابو توهین او بی ادبی کوي نو زه نه ویم نتیجه د کتاب دا وي. دا شیخ سید الرحمن صاحب دی. دی وی جو دیوس اور بے غیرت ہوتا ہے اس پر جنت حرام ہے. کائنات میں سب سے بڑا دیوس اور بے غیرت وہ ہے جو صحابہ کرام و خلفۂ راشدین کو بری نسبت کرتے ہیں. وی کم سړی چې صحابو ته غلط نسبت کوي دا وی دیوس دی او دا وی بے غیرت لري. نتیجه دا وروتله. شیخ سید الرحمن صاحب وی چې شیخ طاهر صاحب دیوس دی. شیخ طاهر صاحب بے غیرت لري. زه نه ویم دا د بلال نتیجه وی. څنګه چې ته د شیخ ادریس صاحب دامت برکاتم په باره کې وی چې دا ابلیس دی. شیخ سید الرحمن صاحب وی چې شیخ طاهر صاحب د دیوس دی او بے غیرت لري. دا دوه والا دوه د شول. یو د شیخ طیب صاحب شو بل د شیخ طاهر صاحب شو. دریم شیخ طیب صاحب په چې کله جنازو شي د هغې نه بعد تعزیت ته لاړ چې لاسونو چتې دعا کوي. خضر حیات وی په دعا کې لاسونو چتول دا بدعت دی او چې څوک دې دپاره دلیل ثابتوي وی دا زندیق دی. شیخ طیب صاحب چې دا لاسونه اوچتوي د سره دلیل شته ځکه لوی عالم د شیخ القرآن دی. د خضر حیات د فتوی مطابق شیخ طیب صاحب دا زندیق دی. اوس دی واخله یو دی د ستا د صغرا د کبرا د نتیجې د وجې نه شیخ طاهر دلاړو هغه د دیوس او بے غیرته کو. زه نه ویم دا شیخ سید الرحمن صاحب ځکه موږ ورته احترام لرو. موږ د کفار د مشران هم ادب کو. هغوی ته موږ سپکې سپورې نه وایو خو دا صرف جواب ترکی به ترکی. مثال داسې کلیپونه کې دا چې به تا ته بیا جواب کې ملاوي. یو دویم شیخ طیب صاحب دی یهودي شو. دو شو. دریم شیخ طیب صاحب دی زندیق شو. دا ستا فتوی نتیجه ورکا. ستا هغه فتوا چې شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم په هغې باندې ابلیس ګرځي په هغه فتوا باندې ستا شیخ طاهر صاحب او شیخ طیب صاحب دا د اسلام د دایرې نه خارج وګرځېدل. او بیا د په دې کلیپ کې څو خبرې کړي دي استاد محترم ته ډېرې سپکې ویلي. دا کنځلې خو به تاسو کوئ. تاسو هغه طریقه په کار ده چې کوم د شیخ طاهر صاحب سره شوي وه. شیخ طاهر صاحب سره څه شوي وه د کتاب کې لیکلي دي چې شیخ طاهر صاحب کله د قرآن کریم درس شروع کو نو د دې خلکو دومره غټه بې ادبي وکړه چې دی یې په خر باندې سور کو او دلې وی چکر هم ورکو. نو تاسو هغه طریقه په کار ده چې تاله هم سړی په دې خر باندې چکر درکړي او بلال صاحب پنځپیرانو تاسو ټولو ته ویم که چېرې بلال صاحب د خپل مشر ځان متبع ګڼي نو بلال صاحب تم ځان تیار وساته. شیخ طاهر صاحب دی ستاسو دی کتاب لیکلی دی. دی کتاب صفحه 119 مولانا کا منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کر پوری ثوابی شہر میں پیرایا. بیا تاسو هم دا طریقه په کار دی سړی د مختور کی په خر دی سور کی او تا پسواد کې په دې غرونو کې چکر درکړي. ځکه چې ته دونه بې ادبه نو چې مشران دې په دغه طریقو نو تعالی انجام او نتیجه دا په کار ده.
الله جل شانه دې موږ او تاسو مسلمانان د دې اشرارو او د دې اپلتو د پلید جمع اسم تبذیل د دې اپلتو انسانانو د شر نه وساتي. دا کم کلیپ چې ما وکړو دا جوابي د بلالو او بلال تاتم ویم، شیخ طیب صاحب تاته هم ویم، مفتی توصیف صاحب تاته ویم، مفتی فدا صاحب تاته ویم، هغه سنجیده مشران ته چې دا بلال داخل استعمالي نو ګوردا یاد وساتي د تب جواب هغه ملاویږي چې کوم موږ ته شریعت حق راکړي. که صغرا کبرا نتیجه رو باسو نو تا ته صغرا کبرا نتیجه منګ هم رو باسو. که بالفرض ته چې زه مناظره دوباره کوم لکه استاد محترم ته ته زه چیلنج ورکوم نو چې یو سړی مناظره وکړي وی ګټي دوباره غا چیلنج چاله نه ورکي. تا د مفتی سے محترم سره مناظره کړ په عباراتو باندې کړ، تا زمون په عباراتو باندې مناظره کولا راغلی پدی باندې وی چې د علماء دیوبند مشران کفار ثابت کړي نعوذ بالله او واپس چې لړی نو خپل مشران د مسلمانان ثابت نکړي شول. او تا بیا یو وعده کړی و تا ویل چې زه مناظرین بعد د خپل مشرانو په قید عباراتو باندې کینم، هغه وعده تر اوسه پتا باندې قرض پاتې ده. نو که مثال ته سنجیده ستا په جماعت کې روغ سړی وي، یو سم سړی وي، یو علمي سړی وي، یو انسان سړی وي، یو اخلاقی سړی وي او د خپل مشرانو په ایمان باندې خبره کولی شي نو موږ الحمدلله بیا تاسو ته دعوت درکو او موږ تاسو هر وخت د خپل اکابرو څنګه چې دفاع کړی ده دغه شان موږ تاسو د اکابرو په ایمان باندې هم باغ ته تیار یو. خو سنجیده مشر به کېنو لیونی به نه کېنوئ چې 50 پیر رو غورځېږي لکه دغه جهان بې غیرته په شان او بیا راپاسې چې بیا د سره نو دغه شان مسله ده. الله جل شانه دې موږ مسلمانان د دې اشرارو د دې شیاطینو د دې خناسینو د شر وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.